अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د نن ویډیو سره تاسو حل کړی و یو مرګرو امید لرم چې تاسو ټول به روزو خوشاله وي او د ژوند په مزو کې به مرګرو دا وی شهید بارکی او نوې خبر هم راغلی دی. تاسو ته پته ده ورځې تیریږي د اوې شهید بارکی په سوشل میډیا باندې چې کم کسان مخ کې شوي دي هغوی د اویس بارکی आवाज اوچتوي. دغه رنګ نن یوې بلې پښتنې هم د اویس بارکی आवाज اوچت کړی دی چې د هغې نوم نازیه اقبال دی. آیا نازیه اقبال د اویس شهید بارکی سوي؟ آیا کو تاسو دې ځان خبرو غواړئ کو څه پوهې چې زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان ورڅخه مخه وکړئ چې زمونږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ ضرور رسي. دوستانو د پښتو مشهوره سندرغاړه اقبال د اویس شهید بارکی سوي. شهید بارکی دا وایي چې کله اویس شهید کېدو د دینه یو ورځ به مخکې زما ورسره په تلیفون باندې رابطه شوې وه. ډېر خلک وایي چې ته دروغ وایې، خو نه زه دروغ نه وایم، ځکه چې زه به تاسو ته هغه ثبوت وښیم کوم باندې چې ما اویس سره په ویډیو کال خبرې کړې وي. خو نه ما د اویس ویلي وو چې هغه هېڅ چاته هم ونه ښایي چې ما تا سره خبرې کړي. دوستانو ما ولې ځکه आवाज اوچت کو چې اوسه پورې د اویس مور پلار ته انصاف نه دی میلو شوی. ما ولې د انصاف دپاره आवाज اوچت کو او ځینې خلک اوس په ما باندې الزامات لګوي چې ستا اویس سره دې تعلقات شروع خو نه اوسه پورې څه داسې زموږ ترمنځ څه داسې خبره نه وه راغلې. او نازیه اقبال دا هم وایي او ډېره په ژړا شوله او دا وایي چې دا زمونږ لومړنی زلمی نه دی، دا زمونږ لومړنی اویس نه دی، دا زمونږ لومړنی پښتنې ورور نه دی، دا زمونږ نه جدا کېږي. د دې نه مخکې ډېر پښتانه ورونه جدا شوي دي، ډېر پښتانه اویس زمونږ نه جدا شوي دي، ډېر خلک زمونږ نه جدا شوي دي، خو اوسه پورې چا داسې اواز نه دی اوچت کړی چې انصاف میلو شي. آیا قاتل ګیر کړی شي خو انصاف نه میلاویږي، قاتل ګیر کړی شي پانسي نه میلاویږي، قاتل ګیر کړی شي سزا نه میلاویږي. یو قاتل ته سزا میلو شي، یو قاتل ته پانسي میلو شي، یو قاتل ته خو بدترینه سزا میلو شي، بیا به بل قاتل نه روچتېږي، بل اویس په نه مړ کوي، بل زلمی به نه مړ کوي. هېڅکله به داسې نه کېږي زمونږ به بل اویس زمونږ نه جدا شي، زمونږ نه بل ورور جدا شي. نو دوستانو دا و د نازیه اقبال د خولې وینا. دا خبره هم خوښ شوې زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تړلی نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زمونږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ در رسي. د دې څخه اجازت غواړو.